غټ اختر د اموس کال کې چې کوم دی یو ځل راځي او د رکوع ټیم دا یو ځل راځي نو خلکو نو د غټ اختر د مازاغه طریقه میره یا غنیت هم تیری ګوره نیت به په داسې انداز باندې وکړې ما ته وګوره نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب مونځ کوم د لوی اختر سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی را محمد کعبی په شریفی په طرف کې الله اکبر دا نیت ته وکړه نو غوږونو له به تم لاس اوچت کې امام به هم لاس اوچت کې الله اکبر به ووایي نو بیا به الله اکبر ووایي غوږونو له تاسو امام لاس اوچت که تکبیر تام وي هغه هم ووایي بیا به د نامې لاندې لاس وتړي سبحانک اللهم به تاسو هم ووایه امام به هم ووایي نو بیا د هغې نه پس چې امام سبحانک اللهم ووایي نو بیا به امام ووایي الله اکبر تاسو به هم ووایي الله اکبر غوږونه به لاسونو ته اوچت کې دا لاسونه به غوږونو ته اوچت کې او لاس پاویزان کې یو شو کنه بیا به دوباره امام وی الله اکبر تاسو به وایي لاسونه به غوږونو ته اوچت کې بیا به یې ځوړند کې او بیا به په دریم ځل باندې امام بیا وی الله اکبر هغه به هم غوږونو نه لاسونه اوچت کې تاسو به هم اوچت کې بیا به ځوړندوي نه بیا به په دې نامه باندې لاس وتړئ امام به اعوذ بالله په پټه باندې وایي بسم الله به وایي بیا به سورت فاتحه وایي او بیا به چې کوم دی هغې پسې سورت وایي باقاعده یو رکعت به امام کی چې کله امام دویم رکعت شروع که او بیا سورت فاتحه وویل او سورت ووی نو دغه وخت کې به هغه الله اکبر وی خو رکوع له به نه ځي هغه به غوږونو له لاس اوچت کړي الله اکبر تاسو به هم وایي الله اکبر لاسونه به ځوړند کې بیا به هغه وی الله اکبر تاسو به هم وایي الله اکبر لاسونه به ځوړند کې بیا به هغه وی الله اکبر تاسو به هم وایي الله اکبر لاسونه به ځوړند کې هغې ړومبي رکعت کې خو په دریم ځل الله اکبر پسې لاسونه په نامه تړل که نه دلته به تړی نه ځوړند به وي په څلورم ځل به هغه وي الله اکبر او رکوع له به لاړ شي تاسو به هم رکوع له لاړ شئ